أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تهمسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیات نمبر 106 107 108 درې آیاتونه چې نو هغه دا به ویلی کېږي. د دې آیات چې نو هغه شان نزول متعلق تقریبا ټولو تفاسیرو چې نو هغه لیکلي دي چې یو پیره چې نو هغه درې تنه کسانو چې نو هغه سفر وکړو ان تر دې حدیثو کتابونو چې نو د هغې هم د هغې تذکره کړې ده. درې کسان چې نو هغه ولو یو بودیل بن ورقه خزاعی رضی الله تعالی عنہ چې دا مسلمانو، دویم چې نو هغه تمیم داری او دریم چې نو هغه عادی. دا دوه کسان دوی په دغه وخت کې نصرانیان ول او بیا د دغه نه وروسته دوی هم ایمان راوړو، الله ورته ایمان چې نو هغه نصیب کړو. واقعي چې نو هغه دا و چې دوی چې نو هغه شام طرف ته نو هغه لاړل د تجارت دپاره. اوس چې کله دوی چې نو هغه شام ته تجارت له لاړلو نو دوی مرګستیا و د مخکې نه پلار نیکه د وخت نه یو بل سره تعلق و. نو دوی چې کله شام ته ورسېدل خپل تجارت په غرض باندې نو هغه ځای کې دغه بودیل بن ورقه خزاعي رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه دی بیمار شولو. اوس چې کله دی بیمار شولو نو د د بیماری نه وروستو د چې نو هغه اندازو لګېدله چې اوس زما دا بیماري چې نو هغه اوږدېږي او شی چې زه دغه بیماری نه وروسته چې نو هغه ژوندی پاتې نه شم. نو د دې چل وکړلو چې دا خپل د دغې څومره سامان تجارت چې ورسره و نو د هغې ټول سامان تجارت چې نو د هغې یو فهرست جوړ کړل او هغه یې ولیکلو. دی په خپل دغې سامان کې دننه چې نو هغه پټ کېښودلو. بیا د هغې نه وروستو خپل دغې دواړو ملګرو ته تمیم داري ته او عادي رضی الله تعالی عنہ چې دوی بیا وروسته هم دواړو ایمان راوړو، په دغه وخت کې نصرانیان ول. خو دې دواړو ته وویل چې تاسو به داسې چل وکئ چې زما د مرګ نه وروستو تاسو به زما چې نو هغه دا سامان دا هر څه به تاسو زما کور ته ورسوئ او تاسو زما طرف نه زه تاسو ته خپل دغه وصیت چې نو هغه کوم دا وصیت تاسو به ورکئ. زما کور والا زما واړه بچي نه د هغو ته به د هغوی دا حق چې نو هغه تاسو ورسوئ. په دغه سامان تجارت کې دننه چې نو هغه یو جسې و، په هغې جسې چې نو هغه د سپینو زر ولو. تفسیر خازن کې لیکلی دی چې د هغه د 300 مسقاله نه چې نو هغه جوړ ولو او په دغې باندې بیا د سرو زرو د اوبو چې نو هغه چړای شوي وه چې په هغه وخت کې د هغې قیمت چې نو هغه 1000 درهمه ولو. نو دغه لوښی چې نو هغه پکې هم ښودی. دوی چې کله دی وفات شولو د د وفات نه وروستو بیا چې نو هغو د تجهیز تکفین چې نو هغه یې وکړلو. د د تدفین نه بعدو بیا دوی دغه سامان وکتلو. چې کله دغه سامان وکتلو نو په هغې کې دغه جسې دوی ته قیمتي چې نو ښکاره شو. نو دغه یو جسې چې نو هغه د دواړو چې نو هغه پټ کولو او باقي چې دا کم سامان نو دا ټول چې نو هغه یې کور ته ورسولو وله. اوس چې کله دغه ټول سامان د کور ته ورسولو نو د کور ته رسولو نه وروستو بیا د هغوی چې نو هغوی ته هغه واله شول، د هغوی خپل غم چې نو هغه جوړ کړلو. بیا د دغې نه وروسته د هغوی کله چې کور کې دغه سامان چې نو هغه د کولو کولاو یې کړلو نو په دغه سامان کې دننه یو چټۍ چې نو هغه دغه فهرست سامان وموندلو. نو د هغوی په ده پسې رالل او ده ته یې وویلو تمیم داري ته او عادي ته چې زمونږ د دغې بودیل نومې چې نو هغه کوم صحابي وفات شو دغه تاسو مرض د اوږد شوی نه تاسو خو پیسه خرچه ډاکټر نه ده لګولی. وی نه وی دغه څه وصیت مسیت نه و کړی چې هغه وصیت تاسو نافظ کړی. وی نه وی د چې نو هغه نور څه داسې ستاسو باندې څه اخیستلي خرڅ کړي.
وی نه دا نول وی اسم نول وی اسم نو بس دغه سامانو مونږ ته ویلو مونږ تاسو ته در ورسو هغه صحیح ده داغه په لوخه کې داغه نو په سامان کې داغه د لیکلاس لیکلی چې نو هغه موجود دی او په دې کې یو جام یو جسې چې نو هغه نشته دی چې داغه نو هغه دغه قیمتي اوس 500 جوړل 100 بول ور کړی شوی دی دوی یې مونږ ته خو د دې اس پته نشته نو په دې ځکه واسو دی چې نو هغه داوا وکړه د مړی ورساو دی داوا وکړه چې تاسو زمونږ د میت د مال نه چې نو هغه یو جسې هغه د سپینو زرو لوښې تاسو چې نو هغه پټ کړی دی تاسو د هغې غلا کړې ده نو چې کله دی دغه داوا په دوی باندې وکړله دوی چې نو فیصله حضور علیه صلات وسلام له راوړه نو حضور علیه صلات وسلام ورته وویل دوی وی چې دا کار مونږ نه دی کړی شریعت مطابق د شریعت قاعده او قانون دا دی د حضور فرمان مبارک دا دی چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر بینه گواه به هغه څوک پیش کوي چې څوک په چا باندې دعوه وکړي او قسم به هغه چاله ورکولی شي چې کم کس نو هغه څه کوي انکار کوي نو لاول بچ نو هغه بینه به پیش کیږي گواهان به پیش کیږي کله چې گواهان چې نو هغه نه طلب کړل نو هلته خو دوی په سفر کې وسره ول نه نو دوی وی زمونږ سره گواه چې نو هغه نشتی نو حضور وی صحیح شو دو بیا انکار چې نو هغه کې نو تو به د قسم ورکولې کی دې دوانو چې نو هغه قسم او خوړلو چې مونږ د دې نو هغه سامان د غشي چې نو هغه مونږ نه پټ کړي مسله په غزه باندې چې نو هغه رفع دفع شوله خبره ختم شوله بیا د دغه نه اورستو زمانه چې نو سو وخت مخ کې تیر شولو نو بیا اخو د قول دی یو قول چې نو هغه د ترمذی د روایت مطابق چې نو هغه دا ذکر کیږي چې کم معرف هم هغه بیا ذکر کړی دی نو باغې کې دا دی چې تمیم داری او دا قول چې نو خازن کې هم شته نو تمیم داری چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ چې بیا ورسته مسلمان شو نو دا غوی دا خبره وکړلم چې زه کله مسلمان شولم نو ما زه په خپل په دوی پسې رالم او ما ولا خپل حصې چې نو 500 روپۍ 500 درهم ورکړل چې دا والي مونږه هغه لوښې د قشان خرڅ کړو ما وس ایمان نه وړې زه الله ته توبه وباسم دا ستاسو حق دی دا واخلئ نو زمونږ په دغه بل مرګري دعوه وشوله ادیبانه او عام نور تفاسیر چې نو هغه دا ذکر کړی نه چې د دوی چې نو هغه سخادي و غیره پاغي باندې رالل نو دی الته زرګر و مکه کې هغه زرګر خواله کالی د پاره لاړل دی چې کله مکه ته د زرګر خواله کالی لاړل نو دا غسر ناس د غسر د کالی و غیره چې نو هغه خبره کې د کې ناسا په خیال شوی د الماری کې هغه لوخه پروت دی د سپینو زرو د سپینو زرو لوخه دی د غیبه باندې د سرو زرو او بو چړای شوی دا نو دی خو شک د مخ کې نه ولو نو دی با چې نو هغه شک په بنا باندې تپوس کړو دا چې نو هغه تاسو د کم طرف اغسته دا څنګه دی صحیح صاحب باندې سقیمت خبر چې نو هغه کړل هغه ورته د قشان د موږ د کسانو تمیم داری او ادینه چې نو هغه اغسته دی په زر درهم باندې هغه سیدا ادالو خزه مونږ دی وی څنګه تاسو بیا قصه کړي دی واپس رال نو بیچ نو هغه د حضور علیه الصلوۃ والسلام ته دغه کیس خپل بیا وړاندې کولو کله چې دی را فیصله نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وړاندې کړل نو د دغه نه اورستو بیا وزوا عدل منکما او اخران من غیرکم نو د دغه نه اورستو بیا دی چې نو هغه او وختلې شولو نو دی چې نو هغه وی څنګه نو دا دویم چې نو هغه حدیث په دویم آیات کې آیات نمبر 7 کې بیا دغه ذکر دی فإن عثر على انه مستحق اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان نو دا د قضیه دی نو دی بیا چې نو هغه د دغه کسانو په ځشول او دغه اولنی تمیم داری چې انکار کړو او ادي دا چې نو هغه دا غوي په ځشول مقصد دا دی چې وس په دې صورت کې تمیم داری او ادي هغه مدعی شولو نو دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته راوختل نو د دې مدعیان جوړ شول دی ته وی نو دی یره چې دا خو دې مونږه غسته وو خو مونږ وی چې زموږ سره په وخت کې بینه گواه دا نولو نو که مونږ وای چې دا لوخه مونږ دنه اغسته نه د دې به بیا وای چې نه دا تاسو دروغ وای نو مونږ د دغه دروغ د تهمت د بچ کېدو نه نو هغه د خبرو کو چې بدی کې نور سره ولا نو ګوره دا غوي داوا وکړل چې دا مونږ اغسته دی او دلته د مړی ورسو چې نو داوا دا وکړه چې داغه پینه دی خرڅ کړي ځکه چې هغه ټول هر څه لیکل نو بیا به دا خبرم لیکل و چې دا شیز پکې ما په دو خرڅ کړي نو هغه انکار کوون کې شول نو چې انکار شول نو دوی ته نه الله پیغمبر وی گواه پیش کړي چې تاسو دا دغه نه غستئ نو د دوی سره گواه نه ولو نو د مړی ورسو ته تاسو قسم کوئ
هغوی او مونږ قسم ته جوړ یو مونږ چې نو هغه قسم کو بیا د هغوی چې نو هغه قسم وکړلو د دې نه د هغې هغه قیمت 1,000 روپۍ 1,000 درهم چې نو هغه واغستلی شولو. نو دې کې اوس ټول چې نو هغه دغه واقع ده دغه چې نو هغه ذکر کېږي. بهرحال دې نه یو مسله چې نو هغه دا ثابت شوله چې سړی په حضر کې او که سفر کې د ځان له وصي چې نو هغه وصیت کوونکی کس نو هغه جوړولی شي دا په ده لازم نه دی. شروع کې له هغه لازم و بیا د هغې د لازموالي خبر چې نو هغه ختم شوله. مخکې وصیت متعلق چې نو هغه صورت ال عمران کې د صورت نساء کې غالبا دا تفصیل تیر شوی دی. دویمه چې نو هغه خبره چې وصیت چاته چې سړی خپل وصیت کوي نو وصي مسلمان جوړولی شي او که کافر جوړولی شي که نه شي. نو حضرت نو هغه دا مسله لیکلې د معرف القرآن کې هم شته. هغه وایي چې مسلمان وصي جوړول که حضر وي او که سفر وي مسلمان خپل وصي جوړول دا افضل دی او که چا کافر هم جوړ کو نو جوړې دی چې نو هغه شي. درېیمه خبره چې نو هغه ده درېیمه مسله چې نو هغه دا ثابت شوله چې کافر د کافر باندې چې نو هغه گواهي کولی شي او کافر په مسلمان باندې چې نو هغه گواهي نو شروع په اسلام کې چې نو هغه داوله که څنګه چې دوی دلته گواهي وکړله خو بیا وروسته چې کله چې نو هغه مخکې سورت بقره غالبا د هغې آیات چې نو هغه نازل شو یا د سورت بقره یا ال عمران دی چې نو هغه الله رب العزت وایي واستشهدوا شهیدین من رجالکم. نو په دغه آیات سره بیا چې هغه منسوخ شو چې کافر د مسلمان خلاف چې نو هغه گواه دا نشي جوړی د مسلمان باندې گواه چې نو هغه نشي کېدی. نو دغه مسله چې نو هغه د هم ثابت شو. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اے مؤمنانو چې نو هغه گواهی ستاسو د میز کې اذا حضر احدکم الموت کله چې را ورسیږي حاضر شي تاسو کې دوه کسانو کې یو کس ته چې نو هغه یو کس ته مرګ تاسو کې نو چې کله تاسو کې یو کس ته مرګ چې نو هغه راشي حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم نو دغه وخت کې تاسو چې نو هغه وصیت کوئ دوه سړو ته هغه کسان چې دغه انصاف کوونکي نو وصیت دوه ته هم کولی شي یو ته هم کولی شي د یو نه ډېر ته چې نو هغه هم کولی شي. وصیت کې نو دوی کې نو آسانه دي او آخران من غیرکم دې کې هم دواړه خبرې چې نو هغه دي برابره خبر ده که دا غیر ملت والی کافر وي مونږ وایو مسلمان وصي جوړول افضل اولادي او کافر هم جوړېدی شي یا او آخران من غیرکم دغه چې نو ته د خپل قبیلې خپل سړی هم جوړولی شي او د خپل قبیلې خپل رشته دارۍ نه بهر بل مسلمان چې نو هغه هم جوړولی شي. ان ضربتم فی الارض دا چې نو قید احترازي نه چې تاسو کله په سفر کې که سفر کې او که حضر کې په دواړو صورتونو کې چې نو کولی شي. تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله تحبسونهما تاسو باغت باندې رئیسار کې قید وای کوي. نو دې چې حضرات د دې نه نو هغه دا مسله اغاز کړله وای چې کستا پچا باندې حق وي او دې ستا د حق تعالی نظر کوي نو باقاعده ته دغه سړی چې نو هغه جیل کولی او قید کولی شي د خپل حق اغستلو دپاره تا ته چې نو هغه دغه اختیار هغه حاصل دی. من بعد صلات د صلات نه تمام تفاسیر ذکر کړي دي چې نو هغه د مونځ نه مرادو د مازدیګر مونځ دی. د مازدیګر مونځ نو هغې بیا اهمیت نو یو دا دی چې د مازدیګر دا وخت په خپل هم ډېر قیمتي دی. د حدیث مبارکه کې راځي چې کم سړی نه چې نو حدیث مبارک مفهوم دی د هغه نه د مازدیګر مونځ چې نو هغه فوت شو فکأنما وطر اهله و ماله د دومره لوی نقصان چې نو هغه شو ګویا چې نو د مال ټول او د اهل او عیال چې نو دا ضایع شولو. نو دې په وجه دویمه وجه حضرات چې نو هغه ذکر کړل هغې وجه دا ده چې د دې مازدیګر د وخت ټیم د دې قدر و قیمت دا د کافرو سره هم او د هغوی به هم د دې وخت چې نو هغه احترام کولو او په دغه وخت کې چې نو هغه به له لهب دې کې وجه نو هغه نه مشغولېدل او د دغه ټیم چې نو هغه به عزت کو. ان در دې مخکې پیرت و تیر شوي هم دی چې پای کې نه موږ ویلو چې بعضې فقهاو په دې وخت کې چې نو هغه خبرې کول هم چې نو هغه مکروه لیکلي دي چې دا دومره قیمتي وخت نه دغه قیمتي وخت چې نو هغه تاسو فایده والی. ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربه دا د قسم چې نو هغه الفاظ کوي چې قسم به څنګه خوري نو هغه په دې الفاظ چې موږ چې نو هغه په دې باندې نه د دنیا معاوضه بغواړو او نه د رشته دارۍ خیال بساتو محض د الله د رضا دپاره به موږ ګواهي ورکوو د هغې نه ما سوا به بل څه نه. دویم آیت کې الله وایي فإن عثر على انهما استحقا که چېرته دوی ته پته ولګېدله
چې د خبر چې نو هغه معلومات وشولو چې دوی د ګناه چې نو هغه مرتکب شوی دی، یعنی دوی دغه وخت کې خیانت کړو، غلای چې نو هغه کړی. فآخران یقومان مقامه من الذین استحق علیهم الاولین، نو بیا به دغه چې نو هغه کسان دغه نور ته یعنی د مړي وارثان دا به د دغه دوو کسانو چې نو هغه قایم قام شي، د کم کسانو چې نو هغه حق وهل چې نو هغه غوښتلو، یعنی د هغوی حق چې نو هغه وهلی شو. اولیان کې تمام اکثریت تفاسیر چې نو هغه دا ذکر کړي چې کم مړي ته ډېر نږدې وي هغه کسان به قسم خوري. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله چې نو هغه ذکر کړي او توضیح القرآن مفتی تقی عثماني صاحب چې نو هغه په هغې کې هم دغه دا قول چې نو هغه خوښ کړی دی. هغه وایي چې دلته د اولیان د مراد چې نو مړي ته نږدې نه بلکې اولیان چې نو هغه د اولیان نه دی، د هغه اولني ته ویلی کېږي چې د اولني کسان چې نو د دې معنی کړی ده په اول سره. فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، دوی بچنه نو قسم څنګه خوري؟ نو دوی قسم الفاظ ذکر کوي چې دوی به دا قسم خوري چې زمونږ خبره دا د دې د خبرې نه زمونږ شهادت دا د دې د شهادت نه نو هغه زیات حق دی او موږ په دې کې نو هغه څه نه کوو، زیاتې کمې چې نو آنه کوو، که دا وکړو موږ به د ظالمان نه یو. دریم آیات کې الله جل جلاله فرمایي ذالک ادنی ان یأتوا بالشهادة علی وجهها، دې چې نو هغه به څه کوي؟ دوی به په شهادت گواهی سره په صحیح طریقه به راځي. او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یا دا چې دوی به یریږي اسې نه زمونږ قسمونه بیا رد کړی شي، لکه څنګه چې د هغوی په دروغه قسم وخوړلو او بیا یې قسم چې نو هغه رد شولو، نو که دوی هم چې نو هغه دغه شانتي یریږي یعنی صحیح طریقې سره به قسم خوري لله فی الله، او که دوی په غلط وخوړو نو الله به چې نو یا په بل ځای او ذریعې په طریقې سره چې نو بیا الله پاک به وښي د دې شهادت چې نو هغه رد کېدی شي. واتقوا الله، الله چې نو په آخره کې معاملات دي مخکې څوک راته موږ ویلو چې کله هم معاملاتو ذکر وشي نو د هغې نه وروسته الله پاک چې نو هغه د تقوا اهتمام چې نو هغې ذکر کوي. وایي تاسو تقوا اختیار کوئ، ولې کله چې تاسو تقوا اختیار کوئ نو د دغې تقوا د اختیارولو په برکت سره تاسو به د هر قسم ګناه نه چې نو هغه وساتلی شئ. واسمعوا واورئ والله لا یهدي القوم الفاسقین، یعنی دا خبره په غور سره واورئ. تنبیه ده چې الله ګورې نافرمانه قوم ته فاسق قوم ته چرته هم الله پاک چې نو هغه هدایت نه کوي. نو که هر څنګه معاملې په هغې کې چې نو هغه په هدایت په لاره باندې تاسو تل کوئ، هدایت چې نو هغه د الله نه غواړئ، حق پرستي چې نو هغه اختیاروئ. که دا دې ونه کړله نو ګوره بیا به د الله پاک دغه د هدایت ماده هم صرف کولی شي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، شهادت بینکم، گواهی ستاسو په منځ کې، اذا حضر، کله چې نو حاضر شي، ورسیږي احدکم الموت، تاسو کې یو کس ته مرګ، حین الوصیت، په وخت د وصیت کې، اثنان ته دوو سړو، ذوا عدل منکم، چې هغه انصاف کوونکي له تاسو نه، او آخران من غیرکم، یا نور دوه چې ستاسو نه ما سوا علاوه وي. ان انتم کچری تاسو ضربتم سفر کوئ فی الارض پس مکه کې، فاصابتکم مصیبت الموت، او بیا ورسیږي تاسو ته د مرګ مصیبتو، تحمسونهما، نو راګیر بکئ اثار بکړئ تاسو هغې دواړو لره، من بعد الصلاة، وروسته د مازنه یعنی د مازدیګر، فیقسمان بالله، پس دوی دواړه به قسمونه خوري د الله. ان ارتبتم کچری تاسو ته شک وي نو قسم به څنګه خوري؟ هغې الفاظ ذکر کوي. لا نشتري به، چې موږ به نه اخلو په دغې په بدله کې ثمنا قیمت او پیسې، ولو کان، او ګر چې هغه وي ذا قربا رشته دار، یعنی نه به د رشته دارۍ خیال ساتو. ولا نکتبو شهادت الله، او موږ به نه پټو گواهي د الله. انا اذن، مونږ به په دغه وخت یعنی که مونږ د دې درې واړو خبرو خیال ونه ساتلو، انا اذن، نو بېشکه مونږ به په دغه وخت کې لمن الآثمین، د ګنهګارانو نه یو. فإن عثر، کچرې بیا معلومه شوله، علی انهما، په دې خبره یعنی خبرداری وشو په دې خبره باندې چې انهما دغه دواړه استحق، د هغوی مرتکب شي، ولو اسمن د ګناه، فآخران، نو نور دوه ګواهان به یقومان، هغه به ودرېږي مقامهما، د دغې دواړو په ځای، من الذین، دای کسانو، استحق علیهم الاولیان،
چې د هغوی حق وهل غوښتلي وو اولني دواړو کسانو یا چې نو هغه مړې ته نږدې فیقسمان بیا به دوی قسم خوري بالله په الله باندې لشهادتنا چې زمونږ ګواهي احق زیات چې نو رښتینه ده من شهادتهما د دې دواړو د ګواهۍ نه وما اعتدینا او زیاتې نه دی کړی مونږه ان اذا لمن الظالمین بېشکه مونږ به په دغه وخت کې له ظالمانو نه یو ذلک ادنه دا ډېر نږدې ده ایاتو دې ته چې دوی راتلو کړي به شهادت په ګواهۍ علی وجهها په صحیح طریقې سره او یخافو یا ویریږي دوی له دې نه ان ترد چې رد بکړی شي ایمان قسمونه بعد ایمانهم وروسته د قسمونو د دوی نه واتقوا الله ویریږي د الله نه واسمعوا واورئ والله الله پاک لا یهدي القوم الفاسقین هدایت نه کوي لار نه ښیي قوم نافرمانه ته